अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलून इफ़्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिक लितुनज़िर क़ौमन मा आताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ अफ़ला ततज़क्करून। सूरतुस सिजदा मक्की सूरत ते 15 दे पनुज़ूल की रुस्तो द सूरतुल मोमिनून ना सूरत सीदतुल लुक़मानुम वई। मख के सूरत के चिकला वाक़या द हकीम दुनिया द लुक़मान हकीम ज़िक्र कड़ा। आगा तौहीद ज़िक्र काओ रद्द शिरक काओ नो पदे सूरत के रद्द द मुशरिकानो द ये शुभे दारंगे मख की सूरत के चिकला तौहीद ज़िक्र को नो पदे सूरत के तरगीब दे कुरान करीम ता। दावद सूरत बई नफ़ी द शफ़ी क़हरी अल्लाह बाने सोग ज़ोरवर निश्ती चाग सिफारशु की। सलोरम आयात के दागे तज़किरा बराजी। खुलासत सूरत मुख्तसर सूरत के नफ़ी द शफ़ाअत क़हरी बई ज़जर दे मुशरिकानु ता सूरत पावल के तरगीब दे कुरान करीम ता। दारंगे सूरत लुक़मान आखिर के चिकमे 15 खबर एकड़वे पदे सूरत के दहागे तफसील ज़िक्र कई। द क़यामत इलम दे नुदागे खबर बदी सूरत की कई। बारान दे दागे खबर अब कई। रहमों के सदी अल्लाह पे पूएगी दागे तज़किरा दा। सबाब असकई दुनिया के क़यामत के बस कीगी दागे तज़किरा दा। पकम अज़मक बांदी बमरी दागे तज़किरा बकई। मख के सूरत के दा 15 खबरें ज़िक्र करे देता मफ़ातिहुल गैब वई दा द गैब ख़ज़ानी दी दा अल्लाह सर दी दा अल्लाह न सिवा द बलचा सर निश्ती। यो खबर दा व इंदहु इल्मुस्साआ द क़यामत इलम नु द क़यामत तफसीलात अल्लाह त मालूम दी बलचा त नहीं मालूम। बारान बकल कीगी नु द बारान अल्लाह रावरई बारान के सुमरा फ़ैदी सुमरा सास की सुमरा पाए के फ़ैदे राजी सुमरा नुकसानात राजी दा टोल अल्लाह त पतदा बलचात निश्ती। रहीम की सदी इंसानानु के चिगोरे रहीम के
چې سدي داغه علم د الله سره دی چې دی به کله پیدا کیږي دی چې کله پیدا شي نو بیا به د عمر څومره نو بیا به رزق څومره نو دی به نیکبختی که بدبخت به دارنګې آخرت ته چې کله لاړ شي نو دی به جنت ته ځي که جهنم ته به ځي دا ټول علم د الله سره دی بل چا سره نشتی دا په هیڅ شي نه معلومیږي که دی الټراساؤنډ کوي که بل څه طریقې باندې ګوري په هغې باندې دا نه معلومیږي آلاتو د موسمیات والو باران کې چې څومره تفصیلات دي د هغې تذکره د هغې بیان نشي کولی که دی په یو خبره باندې ووایي پلانکي ځای کې د باران امکان دی نو دا باران امکان دی نو څومره باران به کېږي نو بیا هغه باران کې فایدې به که نقصانات به باران کې څومره اوبه به راځي د دې ټولو تفصیلات الله ته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم سبا به یو سړی څه کوي د دې علم الله ته دی کم از مکه باندې ممري د هغې علم الله ته دی تفصیلات د دې سبا چې کم کارونه کولی کېږي هغه به د دپاره د فایدې که به نقصاني د ثواب به که د ګناه به دا څومره کارونه چې دی کوي په هغې باندې نتیجه به څه مرتب کېږي په ځمکه به کم ځمکه باندې بمري نو څنګه به ځي نو کله به ځي نو کله بمري نو په څه باندې بمري دا ټول تفصیلات الله ته معلوم دي بل چاته نه دي معلوم نو په دې صورت کې اول نه ترغیب دے قرآن کریم تا ورپسې هغه دعوا د صورت ذکر کئی نفی د شفاعت قهری دلائل بئی په توحید باندې د قیامت حال به ذکر کئی داغه د ورځې تذکرہ کئی چې دا ورځې څومره ده نو ورپسې وی ذالک عالم الغیب والشهاده بیا د انسان د پیدایش تذکرہ کئی د سشی نه پیدا شوه ده نو سور لورکړې شوی دي نو ورپسې پس مکه کی با د ورکېدو خبره کئی زمکه کې وی انسان په خپل وی مونږ به ورک شو مونږ به څنګه راپورته کولی کیږو آیت تذکرہ کئی سا اخلی نو سو کی اخلی داغه تذکرہ کئی قیامت حال بی مجرمان با ولاړی سرونه به ښکته کړي ورپسې روکو کې بیا داغه تذکرہ راځي الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نازل دلدید دې کتاب دا کامل کتاب دے قرآن کریم د دې نازل دلدید د رب العالمین د طرفنا دا داسې کتاب دے چې لا ریب فی شک پکې نشتی هیڅ شک پکې نشتی کچا پدې کې شک کو ناغت بیا مسلمان نه وي مسلمانۍ نو وزي بیا نازل دل دی د کتاب دا داسې کتاب دی چې شک پکې نشتی د رب العالمین د طرف نه دی ام یقولون افترا آیا دا خلق وی کافران خلق داسې خبرې کوي چې افترا هو دای د ځان جوړ کړل دا قرآن کریم وی د ځان جوړ کړل دو بل هو الحق دا سیندا بلکہ دا قرآن کریم حق دے من ربک استاد رب د طرف نہ راغل لتنذر قوم ما اتاهم من نذیر دے د پار راغل چې ير ورکه ته هغه قوم لا چې نه دی راغلی هغه تاسو ير ورکون کی ستانه مخ کی لعلهم يهتدون د پار دې چې دا خلق هدایت باندې راشي هدایت عمومی ستانه مخ کې بل پیغمبر نه راغلی وي کلا عیسی علیہ السلام نرستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې بل پیغمبر نه راغلی پیغمبران راغلی نو سو یو زیدی سو بل زیدی دل دګې د مکه والته نه راغلی
لیکن دا مکے والا پخپل بانے دا آغی مخکینی کتاب تابدار پکیو بعضی کسانو پکی مکہ کے چاگی با دا دین تبلیغ کاؤ دا توحید پرچار بے کاؤ خبر بے کولا دا شرک رد بے کاؤ لکا زید ابن عمرو ابن نفیلو دبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی دلمو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائشنا دا رسالتنا تقریباً 15 کال مخ کی بیا وفات شوه دے کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیت الله د جوړېدو خبر راغله ناغم تقریباً 15 کال مخ کې وا بیت الله شریف جوړ کو نو کله چې کعبه جوړېدا د ګټې د خودو خبره چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلو کړه او ګټه په خپل لاس باندې ولګوله خلق په ټول متفقو دارنگی قصد ابن ساعدہ دبم د توحید پرچار کاؤ د شرک رد بے کاؤ دا کم زینا کاؤ ودا د مخکینی انبیاء علیہ السلام چی وداغی اغا تعلیمات پاتیو کنا دلتا چی وی سوگ یرون کے ندر آغلے پدی نسل کے ندر آغلے مخ کے چی آغا اسماعیل علیہ السلام راغل ہے اسماعیل علیہ السلام ندی خواتوی بل سو پیغمبر ندی راغل ہے آغا اسماعیل علیہ السلام دل دکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور تعلیمات دو موسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام دا چلے دو پدغی بانی بعضی خلق ایمان راوڑو ورقہ بن نوفلو اغم ایمان راوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے او بیا جو زر وفات شیو دیر بڑا شیو کمزور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاو کڑو کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وحی راغلا نو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپلو دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی بوتو چې دغه سي حال را شوه ده او ته وی چې دغه ناموس چې دا هغه دی چې موسی علیہ السلام یې راغلو دا جبرئیل علیہ السلام دی تا ته وحی راغل او ته پیغمبر او بیا ته دام وی چې سو کم ز بډایم کاش چې ځوان وې او ما ستا امداد کړې وې او بیا کله چې تا دا قوم وباسي او زه په هغه وخت کې جوړې ما او ز ستا امداد وکم کلک امداد نصر مؤزر آوی درسے بعضی کسانو چاگی بعض توحید پر چار بیکاو لیکن خلقو پار دور کے خلق دا حق خلاف کئی حق پا خلق مائے ترخ لگی نو خلق خلاف کئی کلا کلا داسی می حقا خبر چی کلو کے نو کلا ملیانم خلاف شیخا آمخ کی روزو گئی خبر شیوا مڑی قتل ناجائز دی نو بعضی خلقو با یہ خبری شروع کرے نو ملیانم خبری شروع کرے یہ گیائی پکی وہی بلے گیا بھئی سو کتاب گوری او دی گوری کم جے زمانگا دا فقہ اصول لی فقہ چی کم قانونی خود دے اگی کے داغے پا لحاظ سر دا مڑی قتل جائز ندی قرآن کریم چی کم نمونہ و طویلی دا آغی نمونہ پا لحاظ بانیم دا مڑی قتل جائز ندی او کلچے سڑے دا علماء کتابون بیا نور گوری فتاوی گوری ناغیم داوی جائز ندی دا علماء وصیتون اشتی وصیتون کیم دادی چے زمان مخب بیا چاہتا نہ کھائے علماء عام دغلی کی وہ چکلا خبر کے نوار یو سڑے ہوئی جنا زمان نم دیوشی آل دے را پاسی وی دا خبر غلط اوکڑا دا صحیح ہونا کڑا ہوئی وہی بولی کیا بھئی نو
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره دا کوله، زمونږ په جنازو کې ډېرې خبرې داسې چې غیر شرعي دي. مړی به وشي، یوه ورځ باندې دی به سبا به خښو، د مړی ایثارول چې کله د فقه کتابونه پسې ګورې، فتاوی پسې ګورې، ناغه وایي دا ناجایز دي. جمعې ته رستو کول دې دپاره چې ډېر شیخ خلک بره حاضر شي، او وایي دا مکروه دي. اعلانونه کول وایي دا مکروه دي. نو ډېر څیزونه داسې دي چې زمونږ جنازو کې غیر شرعي دي. دلته کې چې کوم ایثارول کېږي دام غیر شرعي کار دی. په دغې قتلو باندې هم دا مړ ایثارول کېږي، دارنګې قتل کېږي، د مړی بې عزتي کولی کېږي. الله الذي خلق السماوات والارض، الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه او ما بینهما چې په منځ یې دواړو کې دي، فی ستة ایام په مقدار د شپږو ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا الله برابر شه دی په عرش باندې. ما لکم من دونه من ولی، نشته ستاسو دپاره څوک دوست نشته، څوک ولی نشته، ولا شفیع نه څوک سفارشی شته. افلا تتذکرون، تاسو پنولی نه علی. الله وی څوک دوست تاسو نشته، څوک ولی نشتی چې هغه به زورور شي ستا سفارش به وکړي. څوک سفارشی نشتی چې تا خلاص کړي، ستا سفارش وکړي او تا خلاص کړي. څوک دوست نشتی، ولی نشتی چې تا خلاص کړي. مخکې ځینو کې ویلو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دا هغې ورځې نه ویرېږي. هلته کې وی لا تنفع شفاعة، شفاعت به فایده نه ورکوي. دانګې لا یؤخذ منها عدل، بدله به نه اخیستی کېږي، فایدې به نه اخیستی کېږي، جرمانه به نه اخیستی کېږي، مال و دولت به فایده نه ورکوي. دانګې څوک سفارشي دی هغه فایده نشي ورکولی، فایده سفارش به نه قبلیږي. او لا هم ینصرون، د دې امداد به هم نه کولی کېږي چې خلک راجمع شي احتجاج وکړي، درنه وکړي. په دغې درنو باندې، په دغې احتجاجونو باندې د الله پروا نشتي، کولی نشي څوک را پاسېدی نشي د الله په خلاف کې راپاسې او چغې جوړې کړي، احتجاج وکړي. دا سړی دا به جنت ته لګي که نه، موږ د هر څه ورانه وو، نشي کولی. الله وایي د دې طاقت پکې نشته چې داسې وکړي. نو افلا تتذکرون، تاسو پنولی نه علی. یدبر الامر من السماء الى الارض، الله تدبیر کوي د کارونو د اسمان نظم کې. تاسو ما یعرج الیه، بیا ورخیږي الله ته. فی یوم، په ورځ کې کان مقدار الف سنه، چې د مقدار د هغې زر کاله، مما تعدون، د هغه نه چې تاسو یې شماروئ. دا زر کاله د بعضې حالات چې دي نو هغه زر کاله دي. نو زر کاله یو حال دی، نو زر کاله بل حال دی، نو 50 زره کاله دي جوړ شي. او بعضې وایي دا زر کاله اصل ورځ د زر کاله، لیکن بعضې خلکو باندې به دا داسې یي لکه 50 زره کاله. دغه بل ځای کې راځي، سورۃ معارج کې راځي، هلته وایي 50,000 سنه، 50 زره کاله ورځ ده. نو دا بعضې خلکو باندې 50 زره کاله وایي، بعضې خلکو لپاره زر کاله، او زر کاله یا حقیقت کې وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو مومن د پاره دا ورځ به داسې یې لکه 4 رکعاته. 4 رکعاته مونځ چې دی کوي، نو 4 رکعاته په څومره ساعت کې کېږي؟ دی پې د سراړو پوهم نشي. دی به هم دا وایي چې هلکه موږ خو وایي چې دا به اوږده ورځ ده، هغه خو دومره زر تېره شوه چې الله یې چا دپاره مختصر کي. دغسې خبره کولی کېږي د پل صراط په باره کې. پل صراط دومره اوږد دی، 1500 کاله به داسې ځي، او 1500 کاله به بیا بل شان ځي، او 1500 کاله بیا بل شان ځي، خیجي به او کوزېږي به، سیده به ځي. نو دا 1500 کاله پسې په دې پل باندې لګي. نو کله چې یو سړی هغه ایماندار دی، منځګزار دی، دیندار دی،
ناغه چې کله روان شي زیبانو او ورسی جنت ته نو دی واپس چې وګوري الګا پولیس سرات خلکو یې مخراو رسیدو ا پولیس سرات به کم ځکی دی دومره وګدا او دومره دنګ او دومره بیا چړای او دومره کوزیدو اترای او به موږ نه لیدا نو دا د هر چا د پاره نه وي کله چې سره مؤمن دی مسلمان دی داغه لپاره دا د قیامت ورځ مسان ده د قبر ژوند چې دا مسان دی او قبر ژوند مبارک هم بازي چې کوم حالات راضي بیانی کی بازي هغه داسې بتیر شي سره ورسته دی به پوم نشي پلک ساعت کې د تبا داسې کار یې لګا چې بالکل لږ ساتو وختي لږ ساتو شو مړو ما وسو بیا وی قیامت تیرا پاسي او لږ وخت شو د سراړو پوه پم نشي دارسي د قیامت ورځ ده ناغه دغه سي مختصر وخت به تیرش بعض خلکو باندې ابا خلکو د بار بوګدای نو او نو دغه حال چې ګورې داتل دی په دې وخت کې په دې دنیا کې وګورا کله کله سړی نا جوړې ناغه باندې لګ وخت دې ناغه وګد شي کله یو سړی په مجرم دی د جرم په حالت کې دی په عدالتونو کې دی یا دی په جیل کې دی یا دی په حوالاتو کې دی نو دی په بار بار تپوس کې سمه ټیم پاتې دویا که د ټیم خودم روغو چې سره روزي نه کله کله سره د خپل غړي ته ګوري چې دغه سکندې چې د خزر تیزه کنه دیکول اور کې زر لاړ شي نه غوسی نه دای دغه کله چې یو سره مجرم دی ناغه باندې دا وخت وګد دی نو ثم يرجو الينا باقي جي الله طرف تا فی یوم پاورز کې کان مقدار الف سنتين چې دې مقدار دا کې زر کال مما تعودون دا چې تاسو شماروي ذالک عالم الغیب والشهاده دا صفاتون والا او په دې په غیب باندې په کار باندې العزیز غالب دې رحم کون کې دې الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين الله رب العزت صفت د خلق ذکر کړي الله غزاد ته چې په خپل طریقې باندې پیدا کړل یار یو شی وبدا خلق الانسان من طين او پیدا کړل دې ابتدای کړل د پیدائش د انسان د خټې نه ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين بیا ګرځول نسل د داغه راخ کو دلې شوی او بوس پکونه هغه سپکو بونه پیدا کړل چې کله د بدن نه ووزي نو ټول بدن بیلماز شي ثم سواه نو بیا برابر کړه دل روانه فخفی من روحه نو اچولې پد کې د خپل طرف نرو وجعل لكم السماء والابصار نو ګرځولې تاسو د پاره وګونو سترګې ولا فدا زړونه قلیلا ما تشکرون ډېر کم تاسو شکریا ادا کوئ الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نازل دل دې کتاب د داسې کتاب دی چې شک نشته په دې کې رب العالمین د طرف نه ده ام یقولون افترا یا داخل وی دا قران د ځانه جوړ کړل بل هو الحق من ربک بلکې دا قران کریم حق دی ستاسو رب د طرف نه لتنذر قوم ما اتاهم من نذیر دې د پار راغله چې ير ور کې ته هغه قوم لا چې نه راغلی هغه تاسو ير ور کوونکی ستانه مخکې لعلهم یهتدون د پای دا خلق په هدایت باندې راشي هدایت عمومي الله الذي خلق السماوات الله غزاد ته چې پیدا کړی د اسمان نه اوس مګه ما بینما چې بمې د دې کې دی فی ستة ایام په مقدار د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا الله برابر شه په عرش باندې شپږ ورځې دي ناورستو سورته حامیم سجده کې بیا دغه تذکرہ راځي دوه ورځې دغه خبره ذکر کړي تفصیل کړي مالکم من دونی من ولی نشته استاد پر د الله نه سوا څوک دوست ولا شفیع نه څوک سفارشی افلا تذکرون تاسو پنالی تاسو پر ولې نه لې پر واخلې په دې باندې ځان لاغې لپاره کار وکي یو دبر علم تدبیر کوي الله د کارونو د اسمان نظم کې تا ثم يرجو اليه بیاخیجی د اعمال الله تا فی یوم پاورس کې کان مقدار وال فسنتین چې د مقدار د غیر زر کالا مما تعودون دا چې تاسو شمار وای ذالک عالم الغیب والشهاده دا صفاتن والا الله دې په دې په غیب باندې په کار باندې العزیز غالب دې رحم کون کې الذي احسن كل شيء
الله هغه ذات دی چې خیسته کړی دی هر یو شي لره، خلقونو پیدا کړی دی هغه لره، وبدا خلق الانسان من طین، او شروع کړی دی پیدایش د انسان د خټې نه، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، نو بیا ګرځولې نسل دغه راښکودلی شوي اوبو سپکونه، ثم سواه، نو بیا برابر کړی د لره، ونفخ فیه من روحه، او اچولې په دې کې د خپل طرف نه روح، وجعل لکم السماع والابصار، او ګرځولې ستاسو دپاره غوږونه او سترګې او زړونه، قلیلا ما تشکرون، ډېر کم چې تاسو شکریا ادا کوئ. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. والله رب العالمین. السلام